بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مسلمانانو کتونکو ناظرینو الله جل جلاله الحمدلله مونږ او تاسو مسلمانان پیدا کړیو او په مسلمان باندې د الله جل شانه خصوصی انعامات په دنیا کې هم دي او په آخرت کې به د دې نه هم سوا انعامات او پرزونې د الله له طرف نه ملاویږي د جنت په صورت کې. زه نن تاسو ته د جنت چې د الله جل جلاله د طرف نه د ملمستیا کور دی، قرآن کریم کې الله فرمایي نزلا من غفور الرحیم، دا ستاسو د پاره ملمستیا ده د هغه بخونکي او مهربانه ذات د طرف نه. نو جنت دا د الله د ملمستیا ځای دی، مهمان خانه ده. د دنیا لیدلې کتلې خبره ده، مونږ او تاسو ګورو چې زمونږه غونتې غریب سړي کره میلمه راشي نو مونږ څومره د میلمه اکرام کوو، احترام یې کوو، عزت یې کوو، د خپل وس مطابق د خوراک او څښاک انتظام کوو. نو چې بیا د داسې غني بادشاه میلمانه شي څوک، نو هغه به کوم بهترین انتظام کړي. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي. د دنیا کورونه دام د الله نعمت ته، خو د آخرت کور دا ډېر لوی نعمت ته په مقابله د دنیا د کورونو کې. د دنیا کورونه د خښتو او د بلاکونو نه جوړي، د خټو نه جوړي، او د آخرت کور الله جل شانه د سرو او د سپینو نه جوړ کړی دی. د هغې خښتې او بلاکونه هغه د سرو دي او هغه د سپینو زرو دي. دک رنګې د دنیا کور عارضي دی، پاتې کیدونکي دی. د آخرت کور همیشه دی، دا پاتې کیږي نه، دی نه د څوک اوباسي نه. د دنیا په کورونو کې شل کمی راځي، کله به چینی، کله به چینینی، کله به غوړینی. د آخرت په کور کې دا مسلې نشته. زمونږ د دنیا په کورونو کې زمونږ زنانه په کورونو کې کارونه کوي، غریبانان یې ستړي شي. د آخرت په کور کې به د دې زنانو او زمونږ حورې او غلمان دا نوکران وي، هغوی به خدمت کوي، هغوی به کارونه کوي. دغه رنګې د جنت په نعمتونو کې او د آخرت په نعمتونو کې یو غټ نعمت د الله دیدار دی. جنتیان به د الله سره ملاقات کوي، محفل به سجو شي، خلق به کینی، انبیاء کرام، شهداء کرام، صلحا، نیکان د سرو زرو په کرسو، د ملغلرو په کرسو او په صوفو باندې به یو غټ مجلس جوړ شي. حضرت داؤد علیہ السلام به بهترین آواز کې تلاوت کی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بهترین آواز کې سورت طه دا تلاوت کی چې په سونو کالو به د هغې خوند او مزه د خلکو په غوږونو کې او د خلکو په زړه کې پرتی. او بیا به د الله جل جلاله دیدار کیږي. دا به ډېره غټه خبره او ډېر غټ انعام وي. په زرګونو کاله به خلک د الله جل جلاله دیدار کوي، الله به ویني. نو الله جل جلاله مونږ او تاسو ته دغه جنت طرف ته په خپله دعوت راکوي. الله وایي راشئ زما میلمانه شئ. والله يدعو الى دار السلام، الله تاسو رابلی دغه سلامتیا کور ته. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، الله فرمایي د الله مغفرت طرف ته
او جنت طرف ته منډې کې او ورشه. دکرنګې الله جل جلاله په جنت کې داسې بهترین مهمان نوازی دا به فرمای لحمن طریا د ټولو نړمبې خوراک. خلق د الله ملاقات تکینی د الله ملاقات وکي جنتیانو ته بر ټول نړمبې خوراک هغه میان چې کوم دی دا ملاویږي بهترین خوراکونه. رشتہ دارانو سره به ملاویږي داسې به نه چې یاره خپل خپلوان رشتہ داران دا به ځان ځان له خپلو بنګلو کې بېغمه به خپل خپلوانو کرا رشتہ دارانو کرا تره کرا ماما کرا دی کره به ګرځې. دغه رنګې د جنت باغونه د هغې میوې نه ختمېدونکې میوې په هره نوړۍ کې جدا جدا لذت. دکه رنګې د جنت موسیقي دنیا کې موسیقي مونږ اورو ګانې بجانې خلق وی فضولیات او عبس خبرې پکې. ارشاداتو کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روایتو کې راځي باقاعده یو حوره به ولاړی او هغه به ګانه وي نو د هغې ګانه به فضول او بکواس نه وي بلکې د قرآن تلاوت د الله حمد او ثنا به په ډېر ښکلی آواز کې وي. دکه رنګې د جنت پاڼې چې خوځي را خوځي د هغې نه به یو ښکلی سریلی مزیدار آواز راوځي دا به د جنت موسیقي وي. په جنت کې نیرونه دي بهترین مزیدار صفا شفاف پی اوریجنل پی برته ملاویږي. د شاتو نیرونه دي د اوبو نیرونه دي د شرابو نیرونه دي داسې نیرونه چې نه به په سر دړ راولي هغه شراب او نه به چې کوم دی د انسان په عقل کې فتور او نقصان دا راولي. او باکواب و اباریق و کأس من معین ښکلې ډک ډک ګیلاسونه د شرابو او ډکې ډکې کاسې د خوراکونو دا به ملاویږي جنتیانو ته. دکه رنګې روایاتو کې راځي چې سورلی به ملاویږي بهترین مزیدارې هر انسان ته به سور سپین او تور ابلق اس ملوش د دنیا بس اکسلای لکه د برق رفتار د بجلی په شان به د هغې رفتار وي مزیدار طریقې سره به روان وي. او د ټولو نه غټ انعام یو به دا هم وي چې الله جل جلاله به د خپلې رضا اعلان وکړي. الله به وایي زه ستاسو نه رضا شم نن نه پس به زه ستاسو نه پس خبره خفه کېږم نه ناراضه کېږم نه. جنتیان چې دا اعلان ووري ډېر زیات به خوشحاله شي. هغوی به وایي چې زه د نن نه پس به زمونږ نه زمونږ خدای زمونږ رب زمونږ الله نه خفه کېږي او نه ناراضه کېږي. لہذا دکه جنت چې الله جل شانه ورته مونږ را بلي مونږ له دعوتنامه راکوي مونږ ته دعوتنامه را لېږلې ده په قرآن کې نو چې دا دعوت قبول کو او دغه دعوت قبلېدل څه دي خپل ژوند هغه د الله د احکاماتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو د شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم په سانچه کې واچو نو یقینا خبره ده دغه نعمتونه دغه جنتونه دغه مزې دغه میوې او دغه نیرونه د الله زمونږ دپاره پیدا کړي دي. الله جل جلاله زمونږ د ټولو نصیب کړي. آمین.